محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د ابن ماجه د حدیثو ډیر زیات لوی کتاب دی. د هغې یو حدیث دی. محترم عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کم بنده دا کلمات وایي د دې په ذریعه باندې د الله پاک نه دعا وکړي، الله پاک به دعا لازما قبلوي. دغه رنګ فرمایي کو د الله پاک نه رحمت واړي، الله پاک بوله رحمت ورکوي. کو چرته سوال کې د الله پاک نه الله پاک به لازما دا سوال قبلوي. فرمایي که چرته پر انسان باندې مصیبت راغلی وي، د مصیبت نه خلاصې نجات بیا مونځي، الله پاک بوله نجات ورکړي. د چا کو څه حاجت وي او خپل حاجت پوره کول غواړي نو فرمایي دا کلمات دې ووایي، د هغې نه بعد دې خپل حاجت لپاره دعا وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک بوله تمام حاجات دا پوره کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د تمامو حاجاتو پوره کېدو لپاره، د تمامو مشکلاتو حل کېدو لپاره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. ځکه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یو انسان به د کلماتو سره د الله پاک نه دعا کوي، لازما به الله پاک قبلوي. نو که ستا دعا هر څنګه وي، ستا دعا کو په هر لیول باندې وي، انشاءالله العزیز تاسو یو پیره دا وظیفه وکئ، الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. که تاسو د الله پاک نه سوال کوئ، تاسو د الله پاک نه څه غواړئ، که تاسو د الله پاک نه حاجت غواړئ، که تاسو د الله پاک نه مالداري غواړئ، کاروبار غواړئ، که تاسو د الله پاک نه رشته غواړئ، انشاءالله العزیز تاسو ته به لازما درکولی شي. ځکه حدیث شریف دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی که تاسو د الله پاک نه د الله پاک رحمت غواړئ، که تاسو پرسکونه زندگی غواړئ، نو دا وظیفه په ژوند کې یو پیره محترمو د خامخا وکړئ. یو قسم لا په حدیث باندې به عمل هم راشي او ستاسو وظیفه هم وشي او دغه رنګ ستاسو په تمام حاجات دا پوره شي او تمام چې څومره مسایل دا به ختم شي. که تاسو د مصیبت نه نجات غواړئ نو تاسو دا کلمات ووایئ. محترمو ابن ماجه دا حدیثو چې کوم شپږ کتابونه دي هغې ته ویل کېږي صحاح سته. صحاح ویل کېږي د صحیح جمع ده او سته ویل کېږي شپږ. نو شپږ د حدیثو بالکل صحیح کتابونه. نو په ابن ماجه کې دا حدیث محترمو ته راغلی دی چې په دې کلماتو سره دعا وشي، الله پاک د انسان تمام حاجات پوره کوي، تمام مسائل الله پاک انسان نه محترمو دا ختموي. کلمات داسې دي چې کله موږ دا وظیفه کوو نو دې وظیفې ته محترمو اسم اعظم هم ویل کېږي، ځکه چې په دې سره دعا وشي الله پاک لازما دا قبلوي. نو کلمات داسې دي اللهم انی اسألک باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك اللهم إني أسألك یا اللہ پاکستان سوال کو باسمك الطاهر ستا په پاک نوم باندې الطیب چې ډیر زیات پاک دی المبارک الاحب الیک چې ډیر زیات مبارک دی او ډیر زیات ته خوښ دی. مطلب دا شو چې ستا په نوم باندې او ستا پاک نوم باندې زه تانه سوال کوم، زه تانه خپل حاجت طلب کوم، زه تانه خپل مشکل د هغه حل کېدل غواړم. زه ستا په نوم باندې دعا کوم پروردګاره، تانه رزق غواړم، تانه رشته غواړم، تانه کاروبار غواړم. نو په دې باندې تاسو دعا وکړئ، انشاءالله الله پاک به ستاسو تمام دعاګانې محترمو هغه قبلوي. ځکه چې دې حدیث ته یو قسم له اسم اعظم هم وایي. په دې باندې الله پاک د انسانانو تمام کارونه
دا محترم سر ته دا رسئ. نو کوشش وکئ وظیفه ډېره زیاته بهترین اعلی په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. او دا وظیفه تقریبا روزانه 140 پیرې ادا کوئ. مخکې وروسته 14 پیرې درود شریف او 140 پیرې دا روزانه. اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك. نو تقریبا په دې واسه 15 منټه نه راځي او الله پاک به ستاسو ډېر زیات لوی کارونه دا وکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.